هر سړی په خپل ژوند کې تنګ دی، خپه دی. وجه څه ده؟ برکت نشته دی په کور کې، په مال کې برکت نشته، په بچو کې سکون نشته، په کور کې اتفاق نشته دی، د خوشحالۍ خبرې نشته دی، د یار دوست سره کینې نو د سود او د مینې خبرې نشته دی، طعنې دي، پیغورونه دي، داسې خبرې درته کول دي چې تا خفه کړي. دا ولې دا ژوند داسې شوی دی؟ نو دا یو څو وجې دي چې د دې وجې نه زموږ دا ژوند په دنیا کې ډېر زیات لنډ تنګ دی. که موږ په دغه یو څو خبرو باندې عمل وکړو نو انشاءالله د دنیا کامیابي به هم وي او د آخرت کامیابي به هم وي. اوله خبره دا ده چې هر کار مونږ دا کوو چې په زړه کې دا اراده وکړو چې دا کار زه کوم چې الله پرې رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي، هر کار کو د دنیا کار کوي هم په زړه کې دا راوله، او کو د یو نیکۍ او د ثواب او د آخرت کار کوي هم په زړه کې دا راوله، وا یره د خلکو د نمایش دپاره نه کوم، ځکه دا کوم چې الله رانه خوشحاله شي. نو نن چې د ژوند نه سکون ختم شوی دی، آرام ختم شوی دی، خوشحالي نشته دی، د زړه تنګسي ده، آرام نه راځي زړه ته، وجه دا ده چې د مال حرص سیوا شوی دی، د دنیا حرص سیوا شوی دی. هغې د وجې نه د ژوند نه سکون او خوشحالي ختمه شوې ده. څوک په دې خفګان کې دی او په دې ټینشن کې دی چې پیسې نشته او مال نشته دی، هغه سره دا خفګان دی. نو چې د چا سره مال دی هغه هم خفه دی، یاره وایي زما سره خو دی، خو د دې بل خو زما نه ورسره زیات دی. نو که د چا سره مال شته نو هم خفه، او که د چا سره نشته نه هغه هم خفه. څوک په دې خفګان کې دی چې اولاد مې نشته دی، نو څوک د اولاد د لاسه په خفګان کې دی. څوک دې ټینشن او دې خفګان وخوړل یاره بچي مې نشته دی، نو بعضې چې در سره کینې هغه چې خبرې شروع کړي د خپلو بچو نو مړه د دې نه چې الله نه وی راکړی نو غم خو به نه و که نه. څوک د بچو د لاسه په خفګان کې دی، څوک په شهرت پسې خفه دي، یاره چې چېرته مشهور شوی دې دپاره څه وکړمه خلکو وپېژندلې. نو څوک د هغې شهرت نه تنګ دي چې یاره چېرته وتی نشم، ځان له ژوند نشم کولی، ځان له ګرځېدی نشم، د هغې نه تنګ راغلی دی. هر سړی په خپل ژوند کې تنګ دی، خفه دی. وجه څه ده؟ برکت نشته دی په کور کې، په مال کې برکت نشته، په بچو کې سکون نشته، په کور کې اتفاق نشته دی، د خوشحالۍ خبرې نشته دی، د یار دوست سره کینې نو د سود او د مینې خبرې نشته دی، طعنې دي، پیغورونه دي، داسې خبرې درته کول دي چې تا خفه کړي. دا ولې دا ژوند داسې شوی دی؟ نو دا یو څو وجې دي چې د دې وجې نه زموږ دا ژوند په دنیا کې ډېر زیات لنډ تنګ دی. که موږ په دغه یو څو خبرو باندې عمل وکړو نو انشاءالله د دنیا کامیابي به هم وي او د آخرت کامیابي به هم وي. اوله خبره دا ده چې هر کار مونږ دا کوو چې په زړه کې دا اراده وکړو چې دا کار زه کوم چې الله پرې رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي، هر کار کو د دنیا کار کوي هم په زړه کې دا راوله، او کو د یو نیکۍ او د ثواب او د آخرت کار کوي هم په زړه کې دا راوله، وا یره د خلکو د نمایش دپاره نه کوم، ځکه دا کوم چې الله رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي، سار زمیندارۍ ته ځي نو په زړه کې دا خبره راوله یره زمیندارۍ له ځکه ځمه که نه چې یو خو به بچي ماړه شي، غله به ورله ښه وشي. دویم دا دی
چې یاره څه زکات به پکې راشي نو غریبانانو له به یې ورکړم نو د هغوی به پې هم ګزاره وشي. دکاندار چې کله دکان ته ځي نو دی دې په زړه کې دا راولي یاره دکان له ځمه خو کوشش په کومه چې په یو څیز کې مې 2 روپۍ ګټه ده چې 1 روپۍ ګټه پکې وکړمه دې دپاره چې خلکو ته خیر ورسومه. داسې ډېر خلک به وي چې محتاجه به وي عاجزان به وي د پیسو طاقت به نه لري خو دې شي ته به ضرورت وي خیر دی هسې وله نه شم ورکولی خو د 2 روپو د ګټې په ځای به زه 1 روپۍ ګټه وکړم. دکان ته ځي دا نیت وکړه په زړه کې. نوکرۍ لځي نو په دې غرض باندې د کور نه وځه یاره د خلکو به حاجتونه وي او ماله به دفتر ته راوړي زه په دې نیت ځمه چې د دې خلکو دا ضروریات سر کمه د دې خلکو د حاجتونه سر کمه. ډاکټر دی خپلې ډاکټرۍ لځي دی دې په زړه کې دا راولي یاره ډېر مریضان به ډېر به په کټ باندې پراته وي سپینګیري به ځوانان به بچي به تې ګیر چاپېره ناستې خفه به یې د هغه لاسو ته به ګوري چېرې ده خو به مونږ له ډوډۍ راوړه دی خو مونږ ته په کټ باندې پرېوت زمونږ پلار دی. نو ډاکټر دې په دې نیت وځي چې ماله به دغه بیماران راځي زه به علاج وکړمه خیر دی زما پیس کو 2000 کېږي زه به تې 1000 والم ماله به پې الله اجر راکړي خو چې د دی غریب او مسکین ته الله صحت ورکړي. نیت په زړه کې صفا ساته چې زر اوځې کم کار له وځي دا په زړه کې راوله وایي ځکه دې کار له وځمه چې الله پې رانه رضا شي. د دنیا کار دی د دنیا کارو د دنیا کار کوه د دنیا دا کار دی هم عبادت ګرځي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بازار ته لاړې سودا دې واغستله خپلو بچو دپاره د خپلې بیبي دپاره دې دپاره دې واغستله چې یاره کور ته وړمه چې دا ډوډۍ هغوی وخوري هغوی خو به ماړه شي او بیا به په عبادتو کې په مړه ګېډه باندې نو ستا دا سودا اغستل په بازار کې خپل ښځې او بچو لره دام څه دی عبادت دی دام عبادت دی. حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناستو داسې یو صحابي تیر شو خو د باړۍ نه ډېر ښه د باړۍ نه ډېر جوړ الله والا ډېر ښایسته وجود ورکړی و لوړ قد و وجود یې ښه برابر و. نو داسې چې تیر شو یو صحابي وي ویره خدای پاک ورله ډېر ښکلی وجود ورکړی دی خو چې دا یې په جهاد کې لګولی وی دا وجود نو ډېره به ښه وه. الله تبارک وتعالی ورله ډېر ښه طاقت ورکړی ډېر ښه جسم یې ورکړی دی خو کاش چې دا جسم د الله په لاره کې زوړ کړی وی جهاد یې کړی وی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ای زما صحابه کرامو ای زما ملګرو که دا صحابي په دې نیت باندې رواني چې بازار ته لاړ شي د خپلو بچو دپاره روزي وګټي الله ورله ښه جسم ورکړی دی خو دی په دې جسم باندې مزدوري کوي خپلو بچو له روزي ګټي دام جهاد دی. نبی علیه السلام فرمایي دام جهاد دی چې دی بچو له روزي ګټي حلاله روزي ګټي. نو عبادت یوازې دا نه دی چې ته مسجد ته راشي کو په مسجد کې ولاړ او عبادت کوي خو چې نیت ته صحیح نه و نو دا عبادت الله ته قبول نه دی. نو اول دا کار کوه چې هر کار لذي په زړه کې دا راوله چې په دې باندې زمانه الله رضا شي. کو دکاندار دی هم کو ډاکټر دی هم کو زمیندار دی هم او کو بل نوکر دی هم دا نیت ته په زړه کې راولي چې زه د خپل روزګار ته ځم نن به زه د الله د بندګانو خدمت کومه نو الله به درله په دې باندې اجر هم درکوي یو دا روزګار به دې هم مخې ته چلیږي. او که داسې ووایي زمیندار دی پټي ته ځي او په دې نیت باندې روان دی چې یاره غنم که وشو که نه نو سیزن ته به اکدم خدای دې کړي چې د چا سا د لوږې نه خېږي خو ما به سیزن ته ایښي نه یې خرڅومه سیزن ته به اکدم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅومه. دکاندار سار روان شو چې دکان ته ځي او دا نیت یې وکړو چې یاره هغه 2 نمبر سیز به څنګه په 1 نمبر خرڅوم دې دپاره هم څه طریقه جوړول غواړي که نه څه وکړم د 1 نمبر هغه لیبل یې راوالم په دې 2 نمبر یې ولګومه وایم به چې دا 1 نمبر دی دا نیت دی.
او دا نیت دی چې ربه نن به څنګه د خلکو دا جیبونه راته شومه دا به څنګه راته شومه. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. وی په 1 نمبر سیز کې ما د کاروباریانو نه اورېدلي دي وی په 1 نمبر سیز مونږ ځکه نه راوړو چې په دې کې ګټه کموي دې کې ګټه کموي. کو دوايي ده خو چې اوریجنل اخلي 1 نمبر دوايي اخلي وی په هغې کې خو زموږ د 3 روپۍ یا بل سیز دی یا بل سیز دی وی اوریجنل سیز کې زموږ ګټه کموي. ګټه خو زموږ په دې 2 نمبر سیز کې ډېره وي دا مونږ ځکه وی راوړو دا 2 نمبر. نو په 2 نمبر سیز کې د ګټه ډېره ده خو بیا اخوا ګوره چې لږې درنه څومره بیا درنه لږې څومره. ډاکټر دی هغه له ورشه نو اول خو به درنه 1000 روپۍ پیس والي دا خو کم دی ما کم یا تو عام طور پر 1000 روپۍ پیس دی نور په بره چې څومره بیغی. ښه یو غریب انسان دی هغه لاړ ډاکټر لا یوه زنانه د ډاکټر له لاړه مثال په طور او د هغې سره ماشوم دی او دا زنانه د ډاکټر وکتله او بیا ورته وی ډاکټر صاحب د ماشوم ته هم دا مسله ده وی بار ته وځه وی چیټ کټ که پیس داخل که بیا دې راوله دومره خبره ده. ښه د زنانه سره ماشوم دنده شو زنانه ته یې وي دواینې ولیکلې یاره وی ډاکټر صاحب زما دا ماشوم هم داسې دی دی هم ټوخېږي را ټوخېږي یاره وی بار چیټۍ کټ که پیس ورکه دی بیا را دننه که چې بیا ورته خبره وکړم. داسې ډاکټر په رزق کې به برکت وي دی به ښه د ورځ عمومي یا درته 2 نمبر دواینې لیکي یا درته ټیسټونه او اسریانې دې دپاره لیکي چې د هغې ټولو سره خبره ده د حلاله ګټه ده. مونږ حرامه صرف دې ته وایو لکه سود کوي سود کې د پلانکې سړی سودخور دی یقینا سود ډېره لویه ګناه ده یقینا ډېره لویه ګناه ده خو د حرامو نور څومره صورتونه دي هغې ته یې سپیکر کړی دی. د سودخور نه خو ته یقینا نفرت کوي خو د هغې دکاندار نه هم نفرت وکړه چې دا کم پراډي دی دوکمار دی هغې دکاندار نه هم نفرت وکړه چې دا 2 نمبر سیز په 1 نمبر پیلټ باندې خرڅوي د هغې ډاکټر نه هم نفرت وکړه چې بې ځایه ځای ټیسټونه لیکي چې د هغه د سټور والا سره ځان له خبره ده د لیبارټرۍ والا سره ځان له خبره ده د ایکسرې والا سره ځان له خبره ده د دواینو والا سره ځان له خبره ده په هر شي کې د هغه پرسنټیج دی د هغه نه هم نفرت وکړه که نه دا هم حرام دی دغه روزي چې راوړي دا هم حرامه ده. ښه یوازې سود حرام نه دی د دغه ډاکټر د پیسې هم حرامې دي د دغې دکاندار د پیسې هم حرامې دي په دې ګڼکپۍ او په 2 نمبرۍ باندې چې راوړي. اول داسې کوه چې نیت خالص ساته نیت خالص ساته د خلکو د خیر ښېګړې سوچ کوه الله تبارک وتعالی به تعالی په دغې روزۍ کې ډېر برکت اچوي اگر چې لږه ده اگر چې لږه ده. علماو یو واقع لیکلې ده د عبرت دپاره و یو غریب سړی و خو ایماندار ډېر ایماندار ډېر غریب و ایماندارو کار له به ووتو نو کار ورته نه میلاوېدو نو واپس به راغی نو ښځې به ورته وي څه دې وکړه یاره وي کار له وتم خو کار راته میلاو نه شو. ایماندار سړي ته هم په بعضې ځایونو کې کار نه میلاوېږي ټیک شو که نه په پټرول پمپ کې به ایماندار سړی څه وچلېږي چې ګیج هغه ښکته ساتي ټیک شو که نه هغه هلته په هغې کې فرق کړی ته ایماندار یې ته به ورته وایي چې دې کې خو فرق یې مړه ځان نه دي مولا رخ کړی ځه کور ته سړیا نوکر خپلې نوکرۍ سره کار کوه هلته بیا ایماندار چلیږي نه چلیږي. یا ته د یو افسر سره په دفتر کې او هغه رشوت یې هغه دپاره نه ټولوي نو بیا ته د هغه سره چلیږي نه که نه دا خو به ته بار د سړو سره خبرې کوي چې یاره صیب باندې به درله کار وکړم خو لږه خرچه چای اوبه به پرې راځي په دفتر کې خو بیا دا صیب هغه کس چلیږي چې بار د خلکو سره خبره کوي چې چای اوبه به پکې ورکړو نو دا کار به دې وشي. نو چې اوس ایماندار کلاس پور یا ایماندار نوکر هغه به وایي چې زه تاله چای اوبه کوم نو به چې چای اوبه نه کړه خو زه ورکېږه د دې ځای نه که نه پرېږده که نه. بعضې خلکو د نورو دپاره خپل اخرت تباه کو ښکته نوکر دې دپاره لګیا ده چې صیب ته لږې پیسې وباسمه نیمې به د صیب شي او نیمې به زما شي او هغه صیب د برې صیب دپاره لګیا دی چې زه به هم لږې والم چې هغه له پکې هم لږې ورکړمه که نه زما به ترقي وشي. نو دی ایماندارو نو بس کار به ورته نه میلاوېدو نو کور ته به چې راغی جو ښځې به ورته وي سال دی بس کار نشته دی څه وکړمه یوه شپه اوده شو بچي وږي دي ناړ دي ښځه هم وږې ده په خفګان باندې اوده شو د شپې خوب ویني
یو سړی ورته وایي پلان کې ځای ته لاړ شي په خوب کې هلته هغه تیږه چې د هغه اوچته که د هغې د لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي هغه راواله چې بچو له دې پې ډوډۍ راوړي دې ته به د خوب کې تپوس کوي برکت په پکې که نه به یې پکې برکت خو پکې یاره نه برکت په پکې نه سار راویښ شو ښځې ته وایي ښځې وایي بېګا مې خوب لیدلی و وایي څنګه وی په خوب کې راته یو سړي وي چې پلانکي ځای کې تیږه پرته ده اوچته کې د لاندې 100 اشرفۍ دي خو ما ترې تپوس وکړو چې برکت په پکې که نه وي هغه وایي چې برکت په پکې نه وي ما وایي چې نه یې رالمه ښځه دې وایي په تندر یخ شي برکتونه پرېږده ورشه موږ د لوږې نه مرو نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې 100 اشرفۍ دې لاړ شه هغه راواله وایي نه یې رالم نه مې دي پکار چې برکت پکې نشته دی نه مې دي پکار ښځې وایي چې دا څه د لیونو سره مې ژوند دی بلې شپې له بیا وده شو بیا ورته هغه سړی وایي ویره پلانکۍ تیږه اوچته که په پلانکي ځای کې پرته ده او د هغې د لاندې 10 اشرفۍ دي دی دې بیا په خوب کې تپوس کوي یاره برکت په پکې که نه وي برکت خو به پکې نه وي نه مې دي پکار سهار چې راویښ شو بیا غځې وایي نن خو مې بیا خوب لیدلی و د شپې وی څنګه وی سړي راته وایي چې پلانکۍ تیږې د لاندې 10 اشرفۍ پرتې دي راواله خو ما ترې تپوس وکړو چې برکت په پکې که نه وي هغه راته وایي چې برکت په پکې نه وي ما وایي چې نه مې دي پکار وي داسې ښایي د 100 نه خو رالې 10 له خو اوس خو ولاړ شه دا 10 خو راواله که نه پرون 100 وي او نن 10 شوې او ته په برکتونو پسې ګرځې ویښ تېرې د برکت سره وځه خو لاړ شه دا پیسې راواله وی نه یې رالم چې برکت پکې نشته نه مې دي پکار نه مې دي پکار په درېیمه شپه چې بیا وده شو نو بیا هغه سړی ورته وایي یاره وایي پلانکۍ ځای کې تیږه پرته ده هغه اوچته که او د لاندې 1 اشرفۍ پرته ده دی دې تپوس کوي برکت په پکې که نه به یې پکې هغه ورته او برکت په پکې یي برکت په پکې یي سهار راویښ شو ښځې ته وایي نن مې خوب لیدلی وي څنګه هغه مې چې دا شپه وده کېږه خوب وي نه وی خوب مې لیدلی وي څنګه وی بېګا راته بیا وایي چې پلانکۍ ځای کې تیږه پرته ده هغې د لاندې 1 اشرفۍ ده 1 اشرفۍ ده وی ما ورته وایي چې برکت په پکې یي که نه به یې پکې وي چې برکت په پکې یي ښځې وایي څه دې خیال وي زه رالی مې که نه وایي زه دا 1 راواله ورک شه سړیه د 100 دینه راغستې اوس 1 رالې 1 اشرفۍ پسې ځې په 100 پسې نسلې ځه ورشه راوایله اوسو سړی لاړ اکه تیږې را چې اوچته کړه د لاندې 1 اشرفۍ پرته وه چې 1 اشرفۍ پرته وه یاره بچي مې نار دي څه کور ته به دا اشرفۍ وړمه خو راشه نن پې ښه خرچه کومه نو په 1 اشرفۍ په هغه وخت کې ډېر سامان کېدو نو دی لاړ ښه یو غټ مې په بازار کې وکته او وای پې غستو وي د ډېرو ورځو وږي یو نن به ورته ښه غټ مې وخورو 1 اشرفۍ باندې مې راواغستو مې کور ته راوړو چې کور ته راوړه ښځې ته وی مې مې راوړی دی وی هغه و چې نار وي هغه چې میان راپسې راوړي 1 اشرفۍ وخو لکه سودا به دې پې ډېر اغستې وه که نه 1 اشرفۍ دې څه ومونته چې مې دې پې واغستو بهرحال ښځې ته ویاست پرېږده خو دا مې سپین کا کولاوي کا پاکې کا چې پوښې کو ښځې چې مې کولاو کړو د هغې نه یو ملغلره راووتله په دې دریابونو کې خو دننه ملغلرې دي که نه مې چېرته ملغلره تېره کړې وه بس په ګېډه کې پرته وه چې مې کولاو کړو هغې نه ملغلره راووتله ښځې چیغ کړې یاره سړیه دې نه خو ملغلره وته سړي ملغلره راواغسته چې بازار ته یې وړه هلته چې کم د ملغلرو اغستونکي هغه ته یې ملغلره وښووله هغه ورته وایي دا ملغلره خو دې ډېره ښه ده خو زه یې نشم اغستی وی ولې نشي اغستی وی زه یې ځکه نشم اغستی چې د دې قیمت زما په دکان کې نه پوره کېږي زما نه بل غټ صراف دی پلانکي ځای کې هغه له لاړ شه د هغه سره به دا پیسې وي هغه سره به دا پیسې میلاو شي د دې ملغلرې قیمت بل څوک نشي پوره کولی چې ملغلره هغې غټ صراف له وړو هغه ورله ډېرې زیاتې روپۍ پې ورکړې چې کور ته راغې نو ښځې ته یې وي د برکت دې ومنه که ونه منو ما چې برکت پکې شته که نشته ما به را تپوس ځکه کوو که پیسې ډېرې وي خو چې برکت پکې نه وي نو د هغې نه هېڅ نه جوړېږي په لکاو روپۍ به وي خو دلته به درته مریض داسې پروت وي که نه چې د هغه باندې به د هغه نه ډېرې لګي
1,00,000 روپۍ دی خو په کور کې ته مریض داسې پروت دی چې د 1,00,000 روپو دوایي د هغه د یوې میاشتې هم نه ده. دلته برته تحصیل او تاڼۍ دلته برته نورې مسلې جوړې شي، دې کې به برکت نه وي. او چې کله برکت پکې وي 10,000 روپۍ دي 10,000 روپۍ دي خو تحصیل دی نشته، تاڼه دی نشته، غټه بیماري نشته دی، بس په دغې باندې ډېر ښکلی ژوند تېرېږي، د قرضونو نه پکې خلاصي، د قرضونو نه پکې خلاصي. نو غرض مې دا و چې حرامې راوړي، حرامې رشوتونه اخلي، سودونه کوي، ګڼکپۍ کوي، 1 نمبر سیز 2 نمبر سیز په 1 نمبر باندې خرڅوي. دا ګڼکپۍ او 2 نمبرۍ دې راغستې دي، پیسې به ډېرې راوړي خو برکت په پکې نه وي، برکت په پکې نه. دا یاد وساته، یاد وساته. ژوند به دې چېرته هم د سکون نه وي، ژوند به دې چېرته هم د آرام نه وي، ژوند به دې چېرته هم د راحت نه وي. چېرته به دې په ژوند کې سکون او راحت آرام را نه شي چې کله پیسې دې حرامې ګټلې، حرامې. نو اوله خبره مې درته څه کوله د ژوند د سکون دپاره چې سار روزګار ته وځي، نوکرۍ له وځي، زمیندارۍ له وځي، نو دا په زړه کې راوله وایي چې هر کار کوم نو الله به پکې خوشحاله وم، الله به پکې خوشحاله وم. نو چې الله دې خوشحاله کو نو بیا د خوشحالو چابیانې د چا سره دي؟ د الله سره دي. نو چې الله دې خوشحاله کو الله به دې ضرور خوشحالوي، بیا به تا الله خوشحالی، الله به بیا ضرور خوشحالی. یو کار د دې سره یو کار بل هم کوه، یو خو چې سار وځې نو نیت خالص ساته، او دویم دا چې 2 رکعاته نفل کوه، 2 رکعاته نفل کوه. نوکرۍ لځي، زمیندارۍ لځي، هر چېرته چې ځې سار چې د کوره وځې نو 2 رکعاته نفل وکړه، او د الله تبارک وتعالی په در کې لاس اوچت کا او دعا وغواړه، وایه الله په پلانکۍ مخه باندې ځمه، الله دکاندارۍ له ځمه، الله نوکرۍ له ځمه، الله زمیندارۍ له ځمه، الله دومره حلاله روزي پکې را نصیب کا چې زما موشي، زما د بچو موشي، او الله ستا د عاجزو بندګانو امداد پکې وکړمه. دا دعا غواړه هر ساعت چېرته چې ځې، کم روزګار له ځې 2 رکعاته نفل کوه او بیا پسې دا دعا غواړه چې الله د حرامو توفیق مه راکوه، د حلالو توفیق راکه. دا دعا غواړه. او 4مه کلمه 100 پیرې وایه. بل څه کار کوه چې کله روزګار ته لاړې، نوکرې په دفتر کې کېناستې، دکانداري په دکان کې کېناستې، زمینداري پټي ته لاړې په پوله باندې کېناستې، نو دا وظیفه 500 پیرې وکړه، لا حول ولا قوة الا بالله. 500 پیرې دا ووایه، لا حول ولا قوة الا بالله. دا ډېره بهترینه وظیفه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله دا د 80 مرضونو علاج دی، او په ټولو کې کم مرض چې دی نو هغه د انسان ټینشن دی. ټینشن کم مرض نه دی، ښه دا ډېر غټ مرض دی، خو په هغې کې غټ غټ مرضونه د دینه الله خلقوي. نو 500 پیرې دا وظیفه وکړه، لا حول ولا قوة الا بالله. ډېره ښایسته معنی ده، ډېره ښکلې معنی ده. لا حول، الله د حرامو نه زه نشم بچ کېدی. لا حول، الله د شیطان د مکر او د فریب نه نشم بچ کېدی. لا حول، الله په دې رزق ګټلو کې زما هېڅ څه دغه نشته، دا نشم ګټلی. الله دا هر څه چې کوي نو ته به یې کوي، د حرامو نه مې به ته بچ کوي، د ګناه نه مې به ته بچ کوي، د شیطان د فریب نه مې به ته بچ کوي. ولا قوته، الله طاقت مې نشته دی چې زه په خپله څه وګټم، زه په خپله څه وکړمه. الله دا هر څه به کېږي الا بالله، ستا په توفیق سره. الله کو د شیطان نه بچ کېږم، الله کو د حرامو نه بچ کېږم، الله کو د ظلم نه بچ کېږم، الله کو د پراړ او د دوکې نه بچ کېږم. دا هر څه به ستا په توفیق سره کېږي. الله دا به هر څه ستا په توفیق سره کېږي. نو 100 پیرې وظیفه کوه، لا حول ولا قوة الا بالله. دا په خپل دکان کې، په خپل دفتر کې او په خپل پول او پټي کې 500 پیرې وایه. څو کاره شو؟ 2. دریم داسې وکړه که نه چې کله مازدیګر ماښام کور ته رالې
نو سل پیری استغفار وایا، سل پیری استغفار وایا. روغ ورځ تېره شوه نو ګناهونه به شوي نه وي، داسې به څوک چې ګناه به ترې نه کېږي، خامخا ګناه کېږي، څه ناڅه ګناه کېږي، څه ناڅه ګناه کېږي. نو چې ماښام د روزګار نه کور ته رالی نو سل پیری استغفار وایا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. داسې ویلی شي، داسې ووایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا هم نشي ویلی، داسې ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یا داسې ووایه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. چې کوم درته اسان یې هغه وایه، چې نور درته نه یادېږي دا خو ویلی شي که نه چې استغفر الله استغفر الله. نو چې ماښام کور ته رالی د کار نه د روزګار نه نو سل پیرې استغفار ووایه. نو په استغفار سره الله ډېر خوشحالیږي. نو چې الله خوشحاله شي نو الله به تا خوشحاله کړي. او چې کله ماښام سملې بسترې له ورلې نو درود شریف ووایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف ووایا. یا داسې ووایا وصلى الله على النبي الأمي. درود شریف ووایا، درود شریف سل پیرې درود شریف ووایا. او چې کله اوده کېږي نو دا اخري څلور سورتونه ووایا. کم کم قل یا ایها الکافرون. د نبی علیه السلام عادت مبارک هم دا و چې نبی علیه السلام به کله اوده کېدو نو دا څلور سورتونه به یې ضرور ویلو. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا څلور سورتونه به نبی علیه السلام د اوده کېدو نه مخکې ویلو. څلور کاره مې درته وښول که نه. اول چې کار لوزي سارو 2 رکعاته نفل وکړه او په هغې پسې بیا دعا وغواړه او څلورمه کلمه سل پیرې ووایه سار چې وځي. دویم ورسره دا کار وکړه چې دکان ته لاړې، روزګار لاړې، هر چېرته چې لاړې هلته لا حول ولا قوة الا بالله 1500 پیرې ووایه. مازدیګر ماښام چې د روزګار نه کور ته رالی نو سل پیرې استغفار ووایه. او کله چې بیا اوده کېږي نو سل پیرې درود شریف ووایه او دا څلور اخري سورتونه ووایه. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا څو کاره شو؟ څلور کاره. دا څلور کاره کوه ته بیا ګوره چې الله تبارک وتعالی ستا په رزق کې څومره برکت اچوي او الله تبارک وتعالی دې د دنیا د ټینشنونو نه څنګه خلاصوي او الله تبارک وتعالی دې د هغې طرف روزي درکوي چې ستا په وهم ګمان کې به هم نه وي. د هغې طرف نه به درته الله روزي درکړي. پوه شوی پې که پوه پې نه شوی؟ صحیح شو که نه؟ بهترین وظایف دي، بهترین وظایف. کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه د دې د وفات نه به وروستو نبی علیه الصلاة وسلام ډېر غمجن و. یو ځل خوله رضی الله تعالی عنها راله او نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره چې د کله نه ستا نه خدیجه جدا شوې ده نو ته ډېر زیات غمجن او خفه هر ټیم. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی او خوله خفه یم، یو د خدیجه په جدای باندې خفه ما او دویم را سره د کور فکر دی، بچی می دی دا راته واړه واړه پاتې شو. یو د خدیجه غم دی یو د کور د بچو غم دی. نو خوله رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زه درله د نکاح فکر وکم، زه خو غواړم چې ته نکاح وکړې دا به بهتر وي، کور به دې آباد شي او زه به ستا دپاره د نکاح فکر هم وکړم. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی خوله څنګه چې تا ته مناسب ښکاري هغه شانتې وکړه ځکه دا کار زنانه کولی شي. خوله رضی الله تعالی ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره کو چېرته باکره پیغله جینۍ کوي نو ما ته یو معلومه ده. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی څوک و؟
وی تا ته چې په ټولو خلکو کې محبوب دی او خوښ دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د هغه یوه لور د عایشه نوم دی. نو کو پیغله جینۍ کوي چې د هغې تپوس ترله وکمه او که نه مشره کونډه کوي نو بله راته معلومه ده سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها چې د هغې تپوس ترله وکم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو وی خوله د دواړو تپوس وکړه د دواړو تپوس وکړه چې هر یو وشي. خوله رضی الله تعالی عنها لاړه ړومبې سوده رضی الله تعالی خواله وی سوده نبی علیه الصلاة والسلام په تا پسې د نکاح پیغام را لېږلی دی چې ما سره د نکاح وکړي ستا څه رایي ده. سوده رضی الله تعالی ته وفرمیل وی ما ته په دې کې هېڅ اعتراض نشته زه پې خوشحاله یم د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح باندې خو که ته یو کار وکړي زما پلار ته دا خبره وکړي نو ښه به او پلار په دغه وخت کې مسلمان نه و پلار مسلمان نه و وی که دا خبره ته زما پلار ته وکړي نو ښه به خوله رضی الله تعالی ته وفرمیل وی ټیک ده ستا پلار ته به ووایم خو سوده رضی الله تعالی ته وویل وی ګورئ چې زما پلار خوا لذینو سلام پې د اسلام دا ما چوه د جاهلیت هغه سلام پې واچوه ګورئ د جاهلیت سلام پې واچوه ځکه هغه مسلمان نه دی. خوله رضی الله تعالی ته فرمایل وی ټیک ده. خوله رضی الله تعالی د دې په پلار پسې لاړه او څنګه چې ورننوته نو د جاهلیت سلام یې پې ور واچو وی انعم صباحه سار دې په خیر شه سلام یې پې ور واچو. هغه ورته وی څوک یې ومې نه پېژندلې وی خوله یمه وی ښه بیا یې ورته په خیر علي وي په خیر علي راځه راشه کښېنه. خوله رضی الله تعالی کښېناسته پلار یې تپوس کوي خوله څنګه رالې وی زه خو دې دپاره رالم ستا لور چې کومه سودا ده هغې پسې نبي علیه الصلاة والسلام د نکاح پیغام را لېږلی دی نو ته څه وایې. نو د سودا رضی الله تعالی پلار وفرمایل وی یاره کم یاد هغه محمد صلی الله علیه وسلم وی او هغه یادومه هغه پسې پیغام د نکاح را لېږلی دی وی یاره ډېر شریف خاندان والا خلک دی ډېر لوړ خاندان والا خلک دی ډېر ښه خاندان والا خلک دی زما په اعتراض نشته دی خو نه پوهېږم چې زما لور به څه وي سودا چې د هغې رضا به یې او که نه به یې. خوله رضی الله تعالی ته وفرمیل وی اول په هغې پسې تللی وم هغه پې رضا ده هغه پې رضا ده وی ټیک ده چې هغه پې رضا ده نو بیا نکاح دې وکړي نکاح دې وکړي. سودا رضی الله تعالی نکاح د نبی علیه الصلاة والسلام سره وشوله. چې کله د دې ورور خبر شو عبدالله ابن زمعه دا د سودا رضی الله تعالی ورور و چې دا کله عبدالله خبر شو دی مسلمان نه و چې زما خور نکاح وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره نو خاورې راواغستې او په سر یې واچولې خاورې په سر واچولې زه رسوا شومه وی زما خور لاړه او د هغه سره یې نکاح وکړه زه رسوا شومه زه بېعزته شومه زه دا چغې به یې والې. بیا چې کله مسلمان شو د عبدالله ابن زمعه رضی الله تعالی وی ما یو خبره ډېر زیات خفه کوي ما ډېر زیات یو خبره خفه کوي دا مې چرې نه یېرېږي چاته نه تپوس وکړي عبدالله کومه خبره وی کله چې زما خور د نبی علیه الصلاة والسلام سره نکاح وکړو زه دومره ناپوه وم چې ما په خپل سر خاورې اچولې دومره زه جهالت کوم او دومره په ناپوهۍ کوم ورنه دا زما دپاره څومره د فخر خبره وه چې زما خور د دواړو جهانو د سردار په نکاح کې راله زما خور امهات المؤمنین کې شمار شوله د مؤمنانو مور ترې نه جوړه شوله خو زه دومره نه پوهېدم چې ما په سر باندې خاورې اچولې. نو د سوده رضی الله تعالی عنها نکاح د خدیجه رضی الله تعالی د وفات نه وروستو د نبی علیه الصلاة والسلام سره شوې ده او دا د جسم په اعتبار سره ډیره لوړه او دنګه ښځه وه دا سوده رضی الله تعالی ښکلی جسم ول الله ورکړی و لوړه هم وه دنګه هم وه او د جسم نه موټي هم و غټ جسم یې و درانه هم وه او طبیعت یې چې و نو خندرونه طبیعت و مزاحکي طبیعت و اکثر د خندا خبرې به یې ډېرې کوئ کله ناکله به چې نبي علیه السلام کېناسته نو دوی به ډېر وخندو نبي علیه السلام نو خندرونه طبیعت و د دې یو ځل وله بیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلا اراده وکړه چې طلاق ورکړي دیتا. د سوده رضی الله تعالی عنها فرمایل وی مال طلاق مرا کوا زه په دې خوشاله یم چې ستا په زوجیت کې ما خیر دی زه به خپل نمبر عایشې ته پرېږدم، بل نمبر به زه هغې ته پرېږدم. بهرحال بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام طلاق نه دی ورکړی او په 54 هجري په 455 هجري کې بیا د دې وفات شوی دی. دا راجح قول دی. نو بهرحال درېمه بیبي د ربیع علیه الصلاة والسلام چې وه هغه سوده رضی الله تعالی عنها وه. زینب رضی الله تعالی به کله کله فرمایل وی د الله پاک پیغمبره زه په دریو خبرو باندې ډېر نازېږم، زه ناز کوم په دریو خبرو باندې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی زینب کومې خبرې دي چې ته پې دومره ناز کوې؟ وی یو خو ناز په دې کوم که نه چې د تمامو بیبیانو نکاح ستا سره دې خلکو کړې ده، کوم اولیا چې دي خپلو اولیاو د هغې نکاح ستا سره کړې ده. او زما نکاح زما اولیاو نه ده کړې بلکې زما نکاح زما الله ستا سره کړې ده. یو خو په دې نازېږم چې زما نکاح په اسمان کې الله ستا سره کړې ده. او دویم په دې نازېږم چې زما او ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب، زما ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب. او دریم په دې باندې نازېږم چې زما په نکاح کې جبرئیل علیه السلام ډېر کوشش کړی دی، جبرئیل علیه السلام په ډېر کوشش کړی دی. وی په دې دریو خبرو باندې زه ډېر ناز کوم. نو زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاة والسلام د ترور لور ده. د دې نیکو او د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب. د دې د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې نکاح د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره شوې وه او دا د نبی علیه الصلاة والسلام آزاد کرده غلام او نبی علیه السلام په زویتوب باندې نیولی و. نو چې کله نبی علیه السلام اراده وکړه چې د زید رضی الله تعالی عنه نکاح وکړي ځکه زوی ورته ویلی و، نو د خپلې ترور لور پسې پیغام د نکاح ولیږو. وی زه تا خپل زوی زید له غواړم. نو دی انکار وکړو او د دې رور و هغه هم انکار وکړو عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه. وی مونږ د لوی خاندان سره تعلق ساتو، مونږ د قریشو د خاندان یو او زما خور به نکاح کوي نو د یو آزاد شوي غلام سره به نکاح کوي. ځکه چې عربو کې دا عادت و چې کم سړی به د غلامۍ نه آزاد شوی و نو آزادو خلکو به د هغه سره خپله رشته نه کوله، ځکه هغه ته به یې لږ سپک کتل مړی وي دا خو هغه سړی دی چې په غلامۍ کې تیر شوی دی. نو زینب رضی الله تعالی هم دا خبره بده وګڼله. وی زه به د یو آزاد شوي غلام سره نکاح کوم او د دې چې کوم ورور و عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه هغه وی نه زه خپله خور داسې سړي له ورکوم چې هغه غلامي تېره کړې ده، موږ دا نکاح نه کوو. الله تبارک وتعالی د آیتونه مبارکه نازل کړو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یو سړي له هم دا جایز نه دي او یوې ښځې له هم دا جایز نه دي چې کله الله د الله رسول یو فیصله وکړي چې بیا د دوی اختیار د هغې نه وروستو پاتې شي. دوی له بیا اختیار نشته چې کله فیصله الله وکړه او د الله رسول وکړه او چا چې د الله او د الله رسول نافرمانی وکړه د ډېر په ګمراهۍ ښکاره سره ګمراه شو، د ګمراه شو دا انسان. چې کله د آیتونه مبارکه زینب بنت جحش رضی الله تعالی واوریدل او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی د خور ورور د آیتونه واوریدل چې پوه شو چې دا آیتونه خو زمونږ متعلق الله نازل کړو چې وما كان لمؤمن ندی جایز یو مؤمن سړي لرا. نو د مؤمن سړي نه عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی مراد دی، ولا مؤمنه او نه مؤمن ښځې جایز دی چې د الله او د الله د رسول خلاف وکړي. د مؤمنه نه مراد زینب بنت جحش رضی الله تعالی وا چې دا خو الله مونږ ته فرمایلو چې الله او د الله رسول یو فیصله کړي نو تاسو له اختیار نشته دی. نو چې څنګه دا آیتونه واوریدل کنه بس وی مونږ د نکاح ته تیار یو، مونږ ته دغه رشته منظور ده. او صحابه کرامو کنه آمنا وسلمنا
بس چې ایمان مونږ راوړو بیا چې الله او د الله رسول سو فرمایل بس پاغي باندې لبیک کو دا نه و چې زه به داسې کوم او داسې کوم. د عمر رضی الله تعالی متعلق راځي وایي کو هغه به ډېر زیات غوسه او ډېر زیات غوسه او په یو خبره باندې به ډېر زیات کلک ولاړو خو چې د دې خبرې نه به خبر شو چې عمر ته خو دا وایي خو د الله کلام دا وایي عمر ته خو دا وایي خو حدیث مبارک کې داسې راځي و عمر رضی الله تعالی بالکل بیا خاموش ولاړو. د قرآن او د حدیث متعلق د هغې نه مخکې تلل بیا عمر خبره نه ده کړې. دا د هغه شان و چې هر څومره به په یو خبره کلک ولاړو هر څومره به غوسه و خو چې دا به ورته وویل شو چې د الله حکم دا دی عمره د الله د پیغمبر حکم دا دی عمره ته دا وایي الله د الله رسول دا وایي بس عمر به بیا خپله خبره پرېښې وه بیا به خاموش و بس. دا د صحابه کرامو عادت و عادت ښه نن زمانه کې هم داسې دي که نه ته به یو سړي پسې لاړ شي یاره روغه وکړه قرآن دا وی حدیث دا وی یاره مولوي صاحب ټیک شو شریعت په دا وی خو پښتونولي هم ده که نه پښتو هم ده که نه ښه ووایه او قرآن خدا وی شریعت خدا وی خو پښتو څه وی هغه پښتو د سره پښتو نه ده چې د قرآن او د حدیث مخالف وي پښتو هغه پښتو ده چې د قرآن او د حدیث موافق وي موافق. صحابه کرامو به چې دا واورېدل چې الله او د الله رسول دا ویلي بس مخکې بله خبره بیا د هغې نه وه بس چې الله او د الله رسول دا ویلي بس مونږ تیار یو. نن چې مونږ څومره په ګمراهۍ کې اخته یو صرف د دې خبرې د وجې نه اخته یو چې مونږ وایو ټیک د مولوي صاحب شریعت به دا وایي خو لکه زما خبره دا ده که نه نو زه به د خپله خبره کوم که نه. نو زینب رضی الله تعالی او چې د هغې رور دا خبره واورېده که نه دا خبره واورېده چې د الله او د الله د رسول دا حکم دی چې د زید رضی الله تعالی سره دا نکاح وکړي بس هغې مونږ تیار یو مونږ ته دا نکاح منظور ده. نکاح وشوله خو په نکاح کې جوړ بیا رانغی د ښځې او د خاوند جوړ نه راتو. د هغې وجه دا وه چې زینب رضی الله تعالی د قریشو د خاندان نه وه د نبی علیه السلام د ترور لور وه او زید ابن ثابت رضی الله تعالی هغه آزاد شوی غلام و نو د زینب رضی الله تعالی په ځان اوچت حسابه. دې وجې نه سړي له پکار دی چې کله دې ښځه کوي که نه د ځان نه د په کوز خاندان کې وکړي په پورته خاندان کې دې نه کوي ښه ښځه چې کوي د ځان نه په کوز خاندان کې وکړه په پورته خاندان کې مه کوه ځکه چې د ځان نه دې په پورته خاندان کې وکړه خو په دویمه خبره به درته پیغور کوي که نه چې ته یوه خبره کوي هغه به درته بله کوي او چې ته لږه خبره کوي ستا په کور کې څه دی زما د پلار کور له ورشه تو ستا کره خو زه تباه او برباد شوم سړیه بس پیغور به درته پاره خبره باندې کوي. نو چې نکاح کوي د ځان نه په کوز خاندان کې کوه په بر خاندان کې مه کوه که نه بیا به درته وایي چې ستا کره ما چېرته ښه ورځ ولیده چې راغلي در کری ما راشه زما د پلار کره که د پلار کرای د ډوډۍ درک نه لګي خو ښځه وایي خو د کلي نواب دی خاوند ته وایي ټیک شو که نه د ښځو خو دا عادت دی که د پلار کور هر څومره خو خاوند ته وایي ته مړه شه چې ور زما د پلار کور له تو د هغوی خو لنګر چلیږي ټیک ده که نه. نو سړي له پکار دی چې عام طور پر دې ښځه کوي د ځان نه په کوز خاندان کې وکړي. نو د زینب رضی الله تعالی خاندان اوچت و نو هغې به د زید رضی الله تعالی سره جوړښت نه راتو ځکه زه قریشي یم او ته خو یو آزاد شوی غلام یې نو د یو بل سره جوړ نه راتو. نو دا زید رضی الله تعالی به بار بار په نبي علیه الصلاة والسلام پسې راتو وایي د الله پاکه پیغمبره ستا هغه د ترور لور نه د زینبو زه یې نشم ساتلی زه یې پرېږدمه زه یې نشم ساتلی زه یې پرېږدمه. نبي علیه الصلاة والسلام به ورته ووایي نه زید ګوره دا کار ونه کړي دا کار ونه کړي. د نبی اسلام سره زیات فکر ځکه و چې دا نکاح نبی علیه السلام کړې وه زینب رضی الله تعالی دا نکاح نبی علیه السلام کړې وه یو خو دا نکاح ما وکړه چې اوس ورله زید طلاق هم ورکړي نو ما له خو به خپل خاندان هم ډېر زیات خفه شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمیل زیده داسې مه کوه بار بار به یې منع کوه. یو ورځ زید رضی الله تعالی راغی وایي د الله پاکه پیغمبره ما زینب ته طلاق ورکړو ما زینب ته طلاق ورکړو ستا هغه د ترور لور ما پرېښودله زه یې نشم ساتلی نوره
دا خبره چې او په کار هم دا ده چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې جوړ نه وي که نه نو بیا شریعت دا لاره راستولې ده چې طلاق ترې وکړی شي طلاق ترې وکړی شي طلاق الله راستولی دی له دی ځکه چې کله د ښځې او د خاوند جوړ برابر وي بس بیا مزې دي د دغه کور نه بل ښایسته کور بیا نشته دی چې د ښځې طبیعت د سړي سره ولګېده او د سړي طبیعت د ښځې سره ولګېده دغه کور په دنیا کې بیا جنت دی ولې کو په دې کور کې وچه ډوډۍ وي خو دا د ښځې ته د هر څه نه خوږه ده دا ډوډۍ چې کله خاوند د مینې وي او زړه یې ورسره لګېدلی وي او چې کله ښځه د مینې وي نو دا سړی کو بار زری شي که نه خو چې مازدیګر د ده چوټي شي دی به دې کور ته ډېر په خندا او په خوشحالۍ را روان وي په خوشحالۍ به را روان وي او چې کور ته راورسي او د خپلې بیبي سره کښېني بس د ده ستړې ختمې نو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ولګېده دا په دنیا کې لوی نعمت دی او دغه کور بیا د جنت یوه نمونه ده په دنیا کې خو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ونه لګېده دغه کور بیا په جهنم کې یو د جهنم د قسمونو نه یو قسم دی په دنیا کې دا کور بیا دوزخ دی ځکه چې د ښځې بیا خاوند بدي شي او د خاوند ښځه بدي شي او د یو بل نه خلاصون کېږي نه نو بیا دغه کور ډېر د سختو کور دی او ډېر د مصیبتونو کور دی نو بیا د شریعت مسله دا ده چې د ښځې او د خاوند د یو بل سره جوړ نه راته کو د ښځې ورسره زړه نه لګېد ګناه ښځې ته وه نو دا د خاوند نه خلع والي چې کله خلع اخلي دا ښځه به د خاوند ته خپل مهر پرېږدي کوری پسې لیکلی دی جایداد پسې لیکلی دی مهر دی دا هر شی به دا خاوند ته پرېږدي وایي دا هر څه درته پاتې خو بس ستا سره مې زړه نه غواړي نو ماله طلاق راکړه دې ته په شریعت کې بیا خلع ویلی شي او کو ګناه د خاوند و نو بیا پکار ده چې د ښځې ته دا خاوند طلاق ورکړي او مهر ولم ورکړي ځکه مهر د هغې کېږي که نه ګناه خو د ښځې خو نه دی مهر به ولم ورکوي اوس مسله نن سبا کم ځای کې جوړه ده د ښځې او د خاوند چې د یو بل سره طبیعت نه لګي جوړ نه راځي نو ښځه به لاړه شي د پلار کره به مروره کینی د پلار کره مروره کینی هلته ښځه هم ګناهګاره ده ځکه د خاوند حق نه پوره کوي دلته خاوند هم ګناهګار دی د ښځې حق نه پوره کوي اوس دوه خبرې دي کو د ښځې ته ګناه او دا د پلار کره تلې ده او ناسته ده او د دې خاوند سره ژوند زړه نه غواړي نو پکار دا ده چې خلع والي که نه یعنې خاوند ته د مهر پرېږدي او ځان دې آزاد کړي خو دا وایي نه خلع ترې نه اخلم که نه زما خو سره 10 تولې سونه ده چې خلع ترې اخلم نو بیا خو دا 10 تولې سونه اخلي که نه نو خلع ترې نه اخلم نو عدالت ته به ځم او راځم او دروغ به وم چې په ما باندې خاوند ظلم کو او زه به دې کیس وګټم نو هم به دې طلاق والم او هم به مهر والم دا ښځه د یاد وساتي ګناه د دې و او دې د خاوند نه طلاق واغست او مهر تې هم واغست او دا د حرام مال واغست دا مهر د دې نه کېدو او دې واغستو نو دا د حرام مال واغست ځکه چې ګناه د دې ده او طلاق هم دا غواړي او بیا کیسونه هم کوي چې ما ترې مهر هم میلاو شي نو دا مهر د دې په شریعت کې کېږي نه او دې د عدالت په زور واغست نو حرام مال یې واغست او که چېرته ګناه خاوند ته دی دا ښځه زړه اخلي نه او هسې تنګوي نو طلاق ورکړه که نه طلاق نه ورکوي ولې طلاق نه ورکوي ځکه کو طلاق ورکوم نو بیا مې پسې کم پلاټ لیکلی دی کم کور لیکلی او کم مهر دی دا خو به رانه دا وړي که نه نو طلاق نه ورکوي په دې مجبوره کوي چې دا په خپله زمانه خلع والي په دې مجبوره کوي نو دا خاوند یې یاد وساتي چې کومه ښځه د طبیعت نه اغوستله او د ورله طلاق هم نه ورکوه په دې مجبوره کوله چې دا ووایي چې ما له طلاق راکړه چې ما ته مهر پاتې شي او دا مهر دې سړي ته پاتې شو دته حرام مال پاتې شو د حرام مال واغست او د ښځې مال یې واغست بهر الله خو پکې یو فقهي مسله راله نو د زید رضی الله تعالی او د زینب بنت حارث د زینب بنت جحش رضی الله تعالی یو بل سره جوړ نه راته نو زید رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه پیدا الله پاک پیغمبر ما ستا د ترور لور زینب له طلاق ورکو ورمه ولکو زکه زه غریب سړی ما هغه د مالدار کورنۍ د زما سره نور ژوند نه کیږي
هغې سره زما ژوند نه کېږي. کله چې د دې عدت پوره شو نبی علیه الصلاة والسلام زید رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زیده اوس لاړ شه او زینب ته ووایه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما سره نکاح وکړه. ګوره زید رضی الله عنه پسې پخپله ولېږو د دې چې کوم مخکنی خاوند دی پسې ولې لېږو ځکه چې په خلکو کې دا خبره مشهوره نه شي چې دا په نبی علیه السلام دا ښځه پرېښې ده. نعوذ بالله. ورشه زیده ته پسې پخپله لاړ شه. زید رضی الله عنه چې لاړ که نه ګوره تقوا ته ګوره د صحابه کرامو تقوا ته ګوره. اگر چې د پردې حکم لا نه دی راغلی اگر چې د ده مخکنی ښځه و د زینب رضی الله تعالی خو چې کله دی لاړ که نه او زینب رضی الله تعالی ته ور وکړسو نو د ور نه دی خوا راغی ورته یې شا کړه او دی خوا یې مخ کو ورته یې شا کړې ده او دی خوا یې مخ کړی دی. نو د دنې نه ورته اواز وشو وی څوک یې وی زید یمه زیدو وی څه له راغلی وی نبی علیه الصلاة والسلام په تا پسې پیغام د نکاح رالیږلی دی ته رضا یې که رضا نه یې. نبی علیه السلام فرمایي چې د زینب زړه مات شو نو د هغې علاج دا دی چې زه ورسره نکاح وکړم. زینب رضی الله تعالی د دنې نه وفرمایل د الله پاک پیغمبر ته وایه زما د ترور زوی ته وایه چې زه پکې استخاره کوم بیا به جواب درکړم. زه پکې استخاره کوم نو بیا به څه درکړم جواب درکړم. استخاره ګوره دوره نیکمله زنانه وه چې زه د خلکو سره مشورې نه کوم زه مشوره د خپل رب سره کوم د خپل الله سره مشوره کوم. او دا پکار هم دی چې کله انسان رشته کوي یا بل څه کوي چې د استخاره وکړي. استخاري طریقه دا ده د استخاره ته د ورځې هم کولی شي د دپاره شپه ضروري نه ده ایمرجنسي کار دی و چېرې زه دا کار کوم خو چې په دې کې ماله خیر او که خیر نه اوس اچانک یې کوي نو شپې ته انتظار مه کوه چې زه به د شپې کومه بیا به پسې ویده کېږم بیا به خوب وینم. بس د ورځې هم استخاره کولی شي. استخاره څه ده راشه 2 رکعته مونځ ته کو په کور کې کوي کو په مسجد کې کوي. څنګه چې 2 رکعته عام نفل کېږي دقه شانتې 2 رکعته نفل وکړه. او بیا د استخاري یو دعا ده په دې نماز په دې کتابونو کې لیکلی شوي په هغې کې دعا کې یو لفظ راځي هذا الامر ان هذا الامر دا لفظ پکې راځي چې دغې هذا الامر له ورشي نو ته چې کوم کار دپاره دا استخاره کوي هغه کار به په زړه کې راولي دغه دعا ووایه د دې نه وروستو دغه کار کو پړه کې دی راله چې زه کوم په دغه کې تاله خیر دی او کو په زړه کې دی راله چې نه کوم دغه کې تاله څه دی خیر دی. بس دغه د الله فیصله ده ستا دپاره. د ورځې هم استخاره کولی شي او د شپې هم استخاره کولی شي. د شپې ماسخوتن مازه نه وروستو 2 رکعته نفل وکړه. کو د عربۍ دا دعا نه درځي نو په پښتو کې ووایه الله دا کار کومه او مال پکې مشوره راکړه چې وای کم او کو وای نه کم زما دپاره پکې خیر شته او که نشته دا دعا پښتو غوښتی شي که نه الله مال په دې کې مشوره راکړه چې که مال پکې خیر وي نو زما په زړه کې واچوه چې زه یې وکړم او که زما دپاره پکې خیر نه وي نو زما په زړه کې دا واچوه چې زه یې ونه کړم. الله په پښتو کې دا دعا وغواړه او بیا د شپې د راوختې پورې مه کښېنه اوده شه نو که خوب دې ولیدو خو سار به یو عالم ته بیان کړي 3 شپې داسې وکړه او که خوب دې ونه لیدو بس د هغې نه وروستو چې دې کومه فیصله وکړه دغه فیصله د الله د طرف نه وه. خوب لیده پکې څه ضروري نه دي نو بهرحال استخاره کول پکار دي د کارونو کې. نو زینب رضی الله عنها فرمایل د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې زه پکې استخاره کوم. بهرحال ته کله چې دې استخاره کوله الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته وفرمایل اے فرشتو راځئ چې د زینب نکاح وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام سره. راځئ چې د زینب نکاح وکړو په اسمان کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره. نو د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح الله تبارک وتعالی په خپل وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په اسمان کې. په اسمان کې خو الله تبارک وتعالی نکاح وکړه په ځمکه باندې هم هغه کومه طریقه چې هغه وشوه د زینب رضی الله تعالی ورور هغه نکاح وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره. دې وجه زینب رضی الله تعالی به کله کله فرمایل د الله پاک پیغمبره زه په 3 خبرو باندې ډېر نازېږم زه ناز کوم په 3 خبرو باندې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل زینب کومې خبرې دي چې ته په دومره ناز کوې؟ یو خو ناز په دې کومه که نه چې د تمامو بیبیانو نکاح ستا سره دې خلکو کړې ده
کم اولیاء چې دي خپلو اولیاءو د هغې نکاح ستا سره کړې ده او زما نکاح زما اولیاءو نه ده کړې بلکې زما نکاح زما الله ستا سره کړې ده یو خو په دې نازېږم چې زما نکاح په اسمان کې الله ستا سره کړې ده او دویم په دې نازېږم چې زما او ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب زما ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب او دریم په دې باندې نازېږم چې زما په نکاح کې جبرئیل علیه السلام ډېر کوشش کړی دی جبرئیل علیه السلام پکې ډېر کوشش کړی دی وی په دې دریو خبرو باندې زه ډېر ناز کوم بهرحال دلته د نبی علیه الصلاة والسلام نکاح وشو د زینب رضی الله تعالی سره کله چې نکاح وشوله او منافقینو خبره مشهوره کړه وی نبی علیه السلام د خپل د زوی د ښځې سره نکاح وکړه د انګور سره نکاح وکړه ځکه جاهلیت کې دا خبره مشهوره وه چې چاته به د زوی وي هغه به داسې زوی حسابېده لکه څنګه چې د سړي خپل زوی وي نو بیا به د هغه ښځه په ده باندې حرامه حسابېدله نو زید رضی الله عنه د نبی اسلام خپل زوی خو نه و که نه صرف زوی ورته ویلی و نو منافقینو خبره مشهوره کړه نبی علیه السلام د خپل انګور سره نکاح وکړه الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نبی علیه الصلاة والسلام په سړو کې د هیچا پلار نه دی دا پلارو یعنی زید رضی الله عنه ته د زوی نه دی چې دا انګور ده نو په زینب رضی الله تعالی سره الله د دغه رسم خاتمه وکړه کو دا آیتونه نوې نازل شوی نو اوس پم داسې وکنه چې چا به یو سړي ته وي چې ته مې زوی نو بیا به هغه داسې زوی ثابتو لکه څنګه چې خپل زوی وي نو الله په دغه رسم ختم کو چې ګوره دا خپل زوی په شانتې نه دی ته د ښځه د دې سړي انګورو نه ده نن سبا ته یو سړي ته وي چې هلکه ته مې زوی یې نو بیا دغه ښځه ستا انګور کېږي نه بعضې خلک داسې کوي که نه وایي دا د نکاح رور دی دا څه شی دی نو د نکاح ضرور مزي بیا آزاد زی د ناوې سره په کمره کې ناستي دا پکې د کم طرف راغلی دی د نکاح رور نشته دی ښه پردي خلک نه رونه کېږي وایي دا مې د نکاح رور دی نو بس بیا به په کمرې ته آزاد ورځي دا پکې نشته دی او دا مې خور ده نو خو ټول مسلمانان د یو بل خویندرونه وي بیا خو پکې پردې تاړو ضرورت نشته دی نه چې چاته په خوله باندې خور وي رور وي دا په حقیقت کې خور او رور کېږي نه منافقین خبره مشهوره کړه وی نبی اسلام د خپل انګور سره نکاح وکړه الله تبارک وتعالی د آیتونو مبارکه سکلو نازل کړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زینب رضی الله تعالی خواله ورغه او ولیمه وکړه ولیمه نبی اسلام د یوی بیبي ولیمه د سینه د کړي څنګه چې د زینب رضی الله تعالی ولیمه وکړه یو چیرې وغه علال کو صحابه کرام ته ویل راشه ډوډۍ وخوري صحابه کرام لاړو او ډوډۍ وخوړله چې کله صحابه کرام ډوډۍ وخوړله نو ټول صحابه کرام بار ته ووتل درې تنه داسې وو چې هغې د نبي اسلام په دې کور کې کېناسته خبرې شروع کړي په دغې ټیم کې لا د پردې حکم نه و راغلی پردې حکم نه و راغلی نو هغې کېناستل په خپل منځ کې خبرې شروع کړي د یو بل سره ګپ شپ لګاو نبی علیه الصلاة والسلام لږ ووتو بار ته چېرې کېدی شي زه راځم نو دوی به پاسېدلي خو چې نبی علیه الصلاة والسلام واپس راغی دوی له هغه شانتې ناستو خبرې کولې د یو بل سره په ګپ شپ کې مصروف وو خبره په نبی علیه السلام باندې لږه بوج شوله الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله تاسو دعوت درکړی شي که نه او دعوت خو وخوړو بیا ځئ خورېږئ خبرو دپاره مه کښېنئ د خبرو دپاره بیا مه کښېنئ اوس هم دا مسله ده ښه چا درله دعوت درکو د ډوډۍ نو تا ته وي چې هلکه غرمې ډوډۍ له به ته راشي نو داسې مه کوه چې نه خو بجو له پسې لاړ شي صحیح ده که نه هغې به تیاري کوي ته به ورته په دیره کې په کور کې ناست نو ستا سره هغې څه وکړي چې کوم ټایم یې درته د ډوډۍ ښودلی دی نو ډوډۍ ټایم له به ځي او چې کله دې ډوډۍ وخوړله که نه نو بیا داسې مه کوه چې بالغ ځان ته رانږدې کړي او ډډو وایي کیسې شروع کړي صحیح ده ډوډۍ دې وخوړله بس دعا کوه پاسه وایه مونږ لاړو دا طریقه ده طریقه دا ده چې د ډوډۍ دعوت درکړو شو ټایم لځه زمونږ خلکو څه طریقه مشوره کړې ده چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري بس وایي هلکه زه ځمه نو زمونږ خلک وایي مړه داسې هوټل خو نه ده چې وایي د خوړه ځي نو خو ډوډۍ نه دې راوستې وم که نه څه ناستې له خو دې نه هم راوستې تا ما ته یې ډوډۍ له به راشي نو رالم ډوډۍ مې وخوړه څه شي ته کښېنمه صحیح ده که نه څه شي ته کښېنم څه چل دی
ډوډۍ دې وخوړه بس زه ځان له دوی به هم فارغ شو ته به هم په خپلو کارونو پسې ځې دا د شریعت طریقه ده ښه خو دا خو موږ وزګار خېږو که په مخ د ځمکه زمونږ کار بل نشته دی نو چې ډوډۍ دعوت راکړې نو په 10 بجو پسې به لاړ شو او چې ډوډۍ وخورو بیا بالښتونه رېږدي کړو نو مازدیګره پورې غرمې ډوډۍ له به تلې مازدیګر نو کار دې نشته نو ناست په ته نه چې کار دی نو بیا به ته نه وې ناستو نو د شریعت طریقه دا ده چې بیا پاسه ځه نو الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله دعوت درکړی شي دعوت ټیم لځئ ډوډۍ خو خوړه بیا خبرو ته مه کښېنئ پاسئ ځئ خورېږئ الله آیتونه نازل کړو او د پردې حکم راغی چې د نبی علیه صلات وسلام د بیبیانو نه د نن نه بعد څه شی غواړئ د پردې نه اخوا به غواړئ الله تبارک وتعالی د پردې آیتونه نازل کړو به هر حال دا د زینب رضی الله تعالی سره د نبی علیه صلات وسلام نکاح وشوه او دا زینب رضی الله تعالی ډیره نیک عمله زنانه وه ډیره نیک عمله زنانه وه حدیث مبارک کې راځي دا سخي ډیره وه عائشه بی فرمایي یو ځل نبی علیه صلات وسلام فرمایل وی تاسو کې به د ټولو نه لومبې زما خواله هغه ښځه راځي چې د چا لاسونه اوږدوي نبی اسلام دا موږ ته په ژوند باندې فرمایلي چې په ټولو لومبې کې به زما سره اخرت ته هغه تنه تاسو کې ماله راځي چې د چا لاسونه اوږدوي چې کله نبی علیه السلام وفات شو که نه نو موږ چې بیبیانې به کېناستو نو د یو بل سره خو به لاسونه میچ کول چې د کمې بیبي لاس اوږد دی دا به لومبی مړه کېږي موږ د یو بل سره لاسونه میچ کول په نبی علیه صلات وسلام پسې د ټولو نه لومبې چې وفات شو هغه زینب رضی الله تعالی موږ بیا وروسته پوه شو چې د نبی علیه السلام مقصد څه و موږ کوم مقصد اخیستی و د نبی علیه السلام مطلب دا چې د کومه بیبي پکې سخي ډېری لاس اوږده مانه چې سخا پکې ډېری او موږ ظاهري لاسونه د یو بل سره ناف کول په موږ ټولو کې سخي چې ونه هغه زینب رضی الله تعالی یو ورځ ولا عمر رضی الله عنه 12,000 اشرفۍ راولېږلي زینب ته وایي چې دا ستا خرچه ده د کور خرچه ده دا زما ده وي دا خو ډېره زیاته ده کپړه یې پې وغوړوله داسې خپله یو خادمه یوه نوکره هغې ته وي د کپړې نه لاندې لاس منډه و چې څوک غریبانان راځي پیسې ورکوه 12,000 دینار او 12,000 دیناره د سرو زرو پیسې وي چې څوک راځي بس لاس منډه ورکوه ورله پیسې کپړه پې وغوړوه نوکره ناسته وه چې څوک غریب به راته سوالګر به راته لاس پې منډه پیسې به ورکولې لاس پې منډه پیسې ورکولې چې د نوکرې پای کپړه لاس و نو سر لاندې دې ډېرې لږې غونته پیسې ښکاري دي نوکره ورته وایي وی زینب امهات المؤمنین د مؤمنانو مور تا خو ټولې پیسې په خلکو ویشلې نو چې ماله دې پکې هم څه راکړی وی که نه ولې زما پکې څه حصه نه کېږي کو چې ماله خو دې پکې هم څه راکړی وی که نه زما په لاس دې ټولې تقسیم کړې ماله دې پکې څه شی رانه کو وی ښه ته خو رانه هېره وي دې کپړې د لاندې چې څومره پیسې دي هغه ته واله ځه هغه ته واله وی چې کپړه مې ترې راټوله کړه نو صرف 80 دیناره پاتې شي وو 80 دیناره دا د سرو زرو پیسې وي دا پاتې شوي ما دې د 80 پاتې شي چې زه دا ته واله ځان لی وسه دا ته واله ځان لی وسه دومره سخا وه سخا پکې او د ټولو نه زیاته رښتینې وه رښتیا پکې ډېر زیات و رښتیا پکې ډېر زیات و الله چې په عایشه رضی الله تعالی تهمت ولګېده که نه نو د دې زینب رضی الله تعالی خور وه دا هم د منافقینو سره په هغې کې شامله شوې دا صحیح مؤمنه وه خو هسې دوکه شوه د منافقینو په خبرو کې راله د هغې سره شریکه شوه نو نبي علیه السلام د دې نه تپوس وکړو وی زینب ته د عایشه متعلق څه وایي ما ته ووایه که نه ستا څه رایي ده دې ورته وایي د الله پاکه پیغمبره قسم په الله چې د عایشې نه د خیر نه ما سوا ما بل شی نه دی لیدلی د عایشې نه د خیر نه ما سوا ما بل شی که نه دی بن وسی وه مونږ چې د پښتو کې بن وایو دې به چې راشه موکی ده او د نبي رسول الله پکې د ټول نه زیاته مینه د دې سره د راشه ته پکې هم خپل کار وکړه چې پرېږدي دې ورته وایي ما د عایشې نه د خیر نه ما سوا بله خبره نه دی لیدلې یو ځل نبي علیه صلات وسلام مال غنیمت تقسیمو نو دې زینب رضی الله تعالی په منځ کې پکې خبره وکړه چې خبره وکړه عمر ته وایي چپ شه مړی عمر غوسه ډېره ورته کړه وایي چپ شه ته وایي په منځ کې خبرې کوي نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل عمره دې نه کنار شه دې نه کنار شه دې ته څه مه وایي دا خو اواهه ده زینب خو اواهه ده صحابه کرام ورته فرمایي د الله پاک پیغمبر اواهي څه مطلب د ابراهیم علیه السلام متعلق الله تبارک وتعالی نه فرمایي چې انه لاواه حلیم اواهي مطلب دا دی چې دا ډېره نرم دله ده دې زړه ډېر نری دی نو دې ته غوسه کېږه مه دا په زړه باندې نرمه ده ډېره زیاته دې ته څه مه وایه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه صلات وسلام بیبي ده
او د قریشو د خاندان نه ده. تدې اول خاوند چې هغه ابو سلمه رضی الله تعالی عنه و. هغه په غزوه بدر کې هم شریک شوی دی او په غزوه احد کې هم شریک شوی دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره. او دا په ابتدایي مسلمانانو کې دواړه ښځه او خاوند. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د حبشې د هجرت حکم وکړو نو دې ښځې او خاوند دواړو پکې هجرت کړی و. خو په غزوه احد کې د دې د خاوند لاس زخمی شو د ابو سلمه رضی الله تعالی. تقریبا بیا یو میاشت علاج وکړو نو هغه لاس یې جوړ شو. خو د هغې نه وروسته دی بیا بل یو غزا ته لاړو او چې کله د هغې نه واپس راغی نو هغه زخم یې بیا تازه شو او هغه زخم بیا دې حالت ته ورسېدو چې و بیا د هغې زخم نه وفات هم شو او د دې ښځې او خاوند د ابو سلمه او د ام سلمه رضی الله تعالی مینه چې وه دا ډېره مشهوره وه. دوی دواړه په یو بل باندې ډېر زیات مینو ډېر زیات انتهایي مینه یې د یو بل سره کوله. یو ځل ابو سلمه رضی الله تعالی کور ته راغی. دې ته وویل وی ام سلمه ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو حدیث واورېدو. وی څه دې ته واورېدل؟ وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې په چا باندې مصیبت او غم راغی او هغه دا وی چې انا لله و انا الیه راجعون او د هغې نه وروستو دا الفاظ وي الله مال زما په دې مصیبت کې اجر راکړه او ماله د دې نه غوره راکړه چې دا څه دې رانه واغستل. الله د دې نه ماله څه راکړه؟ غوره راکړه. وی ام سلمه ما د نبی اسلام نه دا حدیث واوري چې چا د مصیبت په وخت کې دا دعا وویله الله تبارک وتعالی ولا د هغې څیز نه غوره ورکوي کوم چې ته اغوستی وي. الله ولا د هغې نه غوره ورکوي چې کوم یې نه اغوستی وي. وی ما دا دعا یاده کړه. وی بهرحال دی چې ناجوړه شو بیمار شو نو ما په دې زړه کې دا ویلي و که نه چې یاره کو ابو سلمه چېرته وفات شو که نه نو زه به په ده باندې داسې جړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي. په ده به داسې جړا کوم داسې جړا چې دنیا به یاد ساتي چې ام سلمه په خپل خاوند پسې څنګه جړا کړې ده. داسې جړا به زه به ده پسې کوم ځکه ډېر زیات مینو په یو بل باندې. خو چې کله ابو سلمه رضی الله تعالی وفات شو که نه وی ما دا دعا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون. وی دا دعا مې وویلله وی ما وی چې الله ماله د ده نه غوره راکړه. وی د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مو وي خو په زړه کې مې دا خبره راتله چې یاره د ابو سلمه نه به غوره ماته چېرته میلو شي. دا خو داسې خاوند او داسې مینه ماته راکړې وه چې د ده نه به غوره ماته چېرته میلاویږي. خو حدیث مبارک باندې مې عمل وکړو هغې مې عمل وکړو. بهرحال وی زما عدت چې تیر شو په ما پسې نبی علیه الصلاة والسلام پیغام د نکاح راولېږو چې ام سلمه ما سره نکاح وکړه. وی ما ته چې نبی علیه السلام پیغام د نکاح راولېږو وی ما ورته عذر بیان کړو نبی علیه الصلاة والسلام ته چې زه تا سره نکاح نشم کولی. ما ته 3 عذر دي 3 خبرې دي ځکه هغه وجه تا سره نکاح نشم کولی. کمې ما ورته وی چې یو خو د الله پاکه پیغمبر زما عمر زیات دی عمر مې زیات دی نو په دې عمر کې به زه نکاح څه وکړمه. وی دویم ورته دا وی چې زه عیالدار یم زما واړه یتیمان بچي دي نو زه خو چې تا سره نکاح کوم نو د دې بچو سره به کومه. او دریم مې ورته دا خبر وکړه چې ما کې لږ غیرت زیات دی زه غیوره یم لږه ډېره غیرت لا پکې لږ ډېر دی نو کیدای شي په بیا رانه ته خفه شي زه یو خبره بده وګڼم او ته رانه خفه شي په هغې باندې نو د الله پاک پیغمبره تا خفه کول نه غواړم ځکه زما طبیعت نازک دی غیرت را پکې لږ زر راځي نو په هغې به رانه ته خفه شي. وی نبی علیه الصلاة والسلام راله جواب راکړو چې ام سلمه که د عمر خبره شي نو زما عمر ستا نه زیات دی خیر دی که د عمر خبره شي. دویم خبره چې ستا واړه بچي دي یتیمان بچي دي نو ستا دا بچي اول د الله دی او بیا د الله د رسول دی د دې فعاله نه به الله کوي او د الله رسول به کوي.
او باقي دا خبره چې ته وایې زما طبیعت کې لږ غیرت غالب دی نو خبره باندې لږ غیرت راځي را پکې بیا جواب کومه نو د الله نه به دعا کوم چې الله درنه دا خوی ختم کړي الله درنه دا خوی څه کړي ختم کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راله دعا وکړه وی اک شانتی وشو بیا ما کې چرته داسې د جواب ماده نه راغلی چې نبی علیہ السلام ته چرته جواب ورکړی بیا ما کې داسې خبره چرته هم راغلی چې زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په یو خبره باندې نیغه ودرېدلې ما داسې ما کې بیا چرته هم راغلی بهرحال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مې نکاح وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله ډېر مختصر څیزونه ورکړو یوه یې ورله بستره ورکړه چې د مالوچو په ځای پکې د کجورو دا پاڼې وي دا ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړه او دویم ورله نبی علیہ السلام یو پیاله ورکړه یو ورله میچن ورکړه یو شی ورله بل ورکو دا ورله نبی علیہ السلام د واده سامان وکړو دغه ورله ورکړه دو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح شو خو دا ډیره وخیاره ښځه وه ډیره وخیاره ښځه وه کله په د حدیبي په موقع باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمرې نه بند شو کافرو بند کو نبی علیہ السلام صلح وکړه هغه صلح حدیبیه مشهوره ده په هغې کې ټولې هغه خبرې ولیکل شوې څه چې کافرو غوښتلې اکه وشولې هغه ولیکل شو چې هغوی څه وي هغه ولیکل شو یعنی د کافرو په رضا باندې د هغې په ډیمانډ باندې دغه روغه وشوله صلح حدیبیه په هغې باندې مسلمانان ډېر زیات خفه وو بهرحال د کافرو په ډیمانډ باندې د کافرو پر خوښۍ باندې دغه صلح لیکلی شوې وه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دوی خو ځان سره هغه دغه راوستې وي قربانۍ که نه را روانې کړې وي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی خپلې قربانۍ حلالې کړئ او سرونه وخورئ چې دې ځای نه واپس کیږو صحابه کرامو دومره غمجنو چې نه یې سرونه خریل او نه یې قربانۍ حلالولې نبی علیہ السلام ډېر خفه شو چې زه صحابهو ته وایم چې قربانۍ حلالې کوي او هغې غلي دي نبی علیہ السلام ډېر غمجن شو چې دا څه وشو صحابه کرامو داسې نه چې انکار یې کو خو د هغې په زړه کې یوه ارزو وه چې کیدای شي نبی علیہ السلام د دې صلح نه واپس شي دا نه چې انکار یې کو خو دا تمه یې وه چې کیدای شي نبی علیہ السلام فرمایي چې زه چې ورځو پې ځان له خپله عمره کوم چې هر څه کېږي نو ځکه یې نه سرونه خریل او نه یې قربانۍ حلالولې په زړه کې دا تمه وه چې کیدای شي موږ عمرې له لاړ شو نبی علیہ السلام خیمې ته راغی داسې په دې مخ باندې د غم اثار او د خفګان اثرات پې وو ام سلمه رضی الله تعالی ته فرمایي د الله پاک پیغمبر ولې غمجنې وی ام سلمه زه صحابه کرامو ته وایم چې سرونه وخورئ قربانۍ حلالې کوي هغوی خبره باندې عمل نه کوي خاموش دي ټول ام سلمه رضی الله تعالی ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د هغې اوس هم امید شته دی چې موږ عمرې له لاړ شو خو یو کار وکړه وی لومبې خپله قرباني په خپله حلاله کړه او خپل سر وخورایه چې د دوی دا تمه ختمه شي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل ام سلمه دا خو دې ډېره ښکلې مشوره راکړه نبی علیہ السلام خپله قرباني حلاله کړه او په خپل یې سر وخوریو چې صحابه کرامو ولیدو چې نبی علیہ السلام سر وخوریو قرباني حلاله کړه تمام صحابه کرامو خپلې قربانۍ حلالې کړه سرونه یې وخوریل ځکه چې تمه خو ختمه شوه که نه نو ډېره وخیاره ښځه وه نو د ښځې په مشوره به کله کله عمل کوي ښه دا نه چې ښځې هره خبره غلطه وي هره خبره غلطه نه کله کله سمه مشوره هم درکوي وخیاره ښځې خو سړي له هم پکار دي چې ما دا ښځه د کومې قبیلې ده ټیک ده که نه بعضې خو داسې چې هغه چې خبره راپرېږدي نو څه ورانه خبره به نو هغه بیا منل نه دي پکار درته لوی مصیبت جوړوي صحیح شو نو چې وخیاره ښځه دي د کار ښځه دي نو کله کله د هغې سره مشوره په کار کې کوه تکلیف در باندې راغی مصیبت در باندې راغی وخیاره ښځه چې که نه دا د خاوند د مخ د اثراتو نه پوهېږي چې زما په خاوند باندې څه مسله شته دی هغه چې د خاوند د مخ ته وګوري هغې ته پته لګي زما خاوند ته څه مصیبت راغلی څه خاوند ته مې مشکل راغلی تپوس دې کوي څه مسله ده تا ته نو خاوند له هم پکار دی چې دا خبره بیا د ښځې سره شریکه کړي چېرې ما ته دا خبره ده او دا مسله ده څه وکړمه نو د ښځې له پکار دی چې یو بهتره مشوره وله ورکړي غوره مشوره ورله ورکړي نو خاوند له پکار دی چې ښځه وخیاره ده چې د هغې په خبره باندې کله کله څه کوي عمل کوي ټیک شو نو بهرحال ام سلمه رضی الله تعالی دا ډېره وخیاره بیبي وه ډېره وخیاره زنانه وه
دا د نبی علیه الصلاة والسلام بله بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټۍ د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام. ډېره مننه.